السلام علیکم. په خیبر پښتونخوا کې ډیر غټ سیاستدانانو بوري طرح شکست وخوړو. یو ډیره ښه قوم پرست جماعت چې کوم عوامي نیشنل پارټي دی، زه د هغې په بیلات خفه یم حقیقي معنو کې، خو دا تجزیه کول دي چې هغوی ولې بیله. هغوی چې حیدروتي خان یو ډیر ښه مثال قایم کو چې کله یې د عاطف خان نه بیله نو هغه خپل شکست تسلیم کو او ووی چې ما باندې عوام اعتماد ونه کو، عاطف خان باندې وکړو، زه خپل شکست تسلیموم او د خپل سیټ نه یې ریزاین هم کړه. دا د ښه سیاسي ورکر نښه ده. عوامي نیشنل پارټي چې د باچا خان د عدم تشدد پیروکار دي، د ولی خان غونته عظیم لیډر پکې تیر شوی، اسفندیار خان هم ډیره ګزاره کوله، خو ایمل ولی خان د سیاست سره د ډیرو خلکو به اختلاف ډیر به په حق کې می، ځکه چې د بابا کم منشور را روان دی هغې سره ډیرو خلکو اتفاق دی. مین یو وجه چې ما ته ښکاره شوه هغه د ایمل ولی خان جبه ده چې هغوی داسې غلط زبان د عمران خان دپاره د خپل اپوزیشن د خلکو دپاره استعمال کړی او خاص کر د بشرا بیبي دپاره چې هغه نه د عوامو خوښ شو او نه د پی ټی آی د هلکانو، او هغوی چې بیا جواب ورکو نو هغه په داسې انداز شو چې هغوی ته بیا د پټېدو لار نه میلاوېده. نو سیاسي اختلاف کې ذاتیاتو ته نه دي تله پکار، ځکه چې ته د یو خور مور کنځي ابه بیا ستا هغې ته هم لاس درچي، نو د دې شي نه راوتل پکار دي. او عوامي نیشنل پارټي له سوچ پکار دی چې د باچا خان د یو نیم سل کالو هغه لیګسي ولې دوی داسې کړه چې په خیبر پښتونخوا نه صفایي وشوه. نوې قیادت وله پکار دی، ضروري نه ده چې د عوامي نیشنل پارټي دی د باچا خان په خاندان کې ایمل ولی خان له اوس آرام پکار دی، نوې هلکان له موقع پکار ده، نوې منشور پکار دی، د نوې تقاضو سره خپل ځان هم آهنګ کول پکار دی، د سوشل میډیا استعمال ولا پکار دی، د عوامو د پښتنو د حقوقو خبره پکار ده. خو د دوی هغه ناره چې د ته ورځه پنجاب ګټه او زه باچا خان ګټم، او دوی بیا چې څنګه یو سیټ هم پاس شي نو سیده پر ایونټ کې د نواز شریف سره ناستي، نو دغه هم عوامو خوښه نه کړه. اوس د عوام بېوقوف کولی نه شي، هغوی هر څه ګوري چې خبرې یو څه کوي او اقدامات دې بل سي. نو د عوامي نیشنل پارټۍ په بیلات زه خپه یم، خو دوی له خپل سوچ پکار دی چې آیا دوی ولې بیله. د دې تجزیه چې څو پورې نه کړي نو مخکې دوی ته لار نه میلاویږي. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.